أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نور اتلسم سپارہ آیات نمبر 32 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع علیم. دین مخکې بیان شو چې په سورې نور کې زیات احکام دا د پاک دمنۍ دپاره دي چې په هغې سره د بې حیایۍ دروازې بندېږي. په دې سلسله کې د زنا د هغې چې کومه سزا وه هغه ذکر شوله. دغه رنګې بیا پسې وروستو حکم د استیزان د اجازت غوښتلو ذکر شو. دا هم د دې دپاره چې د بې حیایۍ دروازه بند شي. هغې پسې وروستو د پردې حکم ذکر شو چې په دې سره هم د بې حیایۍ دروازې بندېږي. نو لومبنی حکم دا د استیزانو، دویم حکم دا پسې بیا د پردې ذکر شو، او اوس دلته کې بل یو حکم ذکر کیږي ځکه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم دا یو معتدل شریعت دی. د دې وجې نه دې کو یو طرف ته د شهوت د ناجایز شهوت د هغې چې کوم دی بندیز کی چې ناجایز شهوت په نه پوره کوي، نو بل طرف ته د انسانی فطرت او د انسانی جذباتو خیال ساتي او د دغه شهوت پوره کولو دپاره یو صحیح طریقه دا شریعت ښیي. ځکه انسان کې خو شهوات دننه شته دی، الله تعالی پکې ایښي دي، خو ورته وایي دا شهوات دا په غلط ځای کې نه پوره کوي. نو چې ورته وایي په غلط ځای کې به یې نه پوره کوي او الله تعالی په دې کې شهوات ایښي دي، نو کوم ځای کې به یې پوره کوي؟ نو د هغې دپاره الله تعالی چې کوم دی یو حلاله لار رایستې ده چې هغې ته موږ او تاسو نکاح وایو. نو د نکاح حکم دا شریعت مطهره په خپله باندې کړی دی. دې آیات کې چې کوم دی الله تعالی حکم کړی چې وانکحوا الایام منکم، تاسو نکاحونه وکئ. وانکحوا الایام، او تاسو ان نکاحونه وکئ بې واده او بې خاوندانو ښځو سره، یعنې تاسو نکاح وکئ. ایام دا هر هغه کس ته ویلی شي چې هغه واده نه کړی، خو هغه سړی وي او که ښځه وي. نو که سړی وي نو ته حکم دی دی بې واده دی ته حکم دی چې ته واده وکړه، او که ښځه وي نو هغې ته هم دا حکم دی چې تاسو واده وکړئ. د قرآن مجید د قرآن او د سنت د دې د اصطلاحاتو نه دا معلومیږي، بلکې د دې آیات نه په اتفاق د فقهاو دا خبره معلومیږي چې زنانه شوې او که نارینه شوې، نو د دې دپاره ښکلې طریقه دا ده چې دوی خپل نکاحونه په خپله باندې ونکړي، خپل نکاح په خپله باندې ونکړي، بلکې خپل نکاح د خپلو اولیاو په واسطه باندې وکړي. د پلار په ذریعه باندې خپل نکاح وکړي، د مور په ذریعه باندې خپل نکاح وکړي، د نیکه په ذریعه باندې خپل نکاح وکړي. عام طور زموږ په معاشره کې چې کوم کېږي نو دا هم د سنت مطابق نکاحونه کېږي، اگر چې نور څیزونه پکې هغه رواجي او رسمي دي او د ګناه کارونه دي، خو کم سے کم دا تپوس چې موږ د جینۍ کو نو دا د دې سنت طریقې مطابق دی چې موږ لاړ شو. اکثر اولیاء چې سړی په خپله باندې نیسي، نو صحیح طریقه هم دا ده چې یو سړی په خپله باندې لا نه شي، بلکې خپل نکاح دا د اولیاءو په واسطې سره وکړي. خصوصا د زنانو په باب کې په دې کې بیا دا ډېره زیاته غلطه او ډېره د بې حیایۍ خبره ده چې زنانه په خپل نکاح په خپله باندې کړي. شریعت ته تپوس حق چې کوم دی ښځې ته ورکړی دی چې د خپل لور خور نه به تپوس کوي، خو چونکې په زنانو کې حیا ډېره ده نو دا خپل نکاح په خپله باندې کوي، نو دا ښکلې خبره نه ده. بلکې بعضې روایتو معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه
دا په خپله د نکاح کولو نه منع کړي دي، بلکې په دې کې د بې حیا دروازه چې کوم دی کولاویږي چې زنانه به څنګه خپل نکاح په خپله باندې کړي. سړی ته پوهېږي چې ما په نکاح باندې واخله، نو په دې کې بیا د بې حیا دروازه کولاویږي. د دې وجې نه زنانه و خصوصا خپل نکاح په خپله باندې نه کړي، بلکې د امام شافعي رحمه الله په نس باندې خو کومې زنانه خپل نکاح بغیر د ولی د اجازت نه وکړو، نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه فرمایي فنکاحها باطل باطل باطل. حدیث د نبی علیه السلام راوړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کومه زنانه باکره د خپل نکاح په خپله باندې وکړو بغیر د ولی د اجازت نه، ولی پلار دی، ولی رور دی مشر، ولی نیکه دی، دې ته اولیاء ویلی شي. نو چې کوم سړی کومې زنانه خپل نکاح په خپله باندې وکړو بغیر د پلار د اجازت نه، بغیر د نیکه د اجازت نه، بغیر د مشر رور د اجازت نه، نو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي فنکاحها باطل باطل باطل. درې پیرې فرمایل دي چې د دې نکاح باطل دی، د دې نکاح باطل دی، د دې نکاح باطل دی. د دې وجې نه د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی خو کومې زنانه خپل نکاح په خپله باندې وکړو نو د دې دا نکاح نه منعقد کېږي، د سره کېږي نه. چونکې زمونږ د امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو چېرې یوې زنانه خپل نکاح په خپله باندې وکړو نو د دې نکاح منعقد دی، نکاح وشو خو د سنتو خلاف دی. دا زنانه به چې کوم دی ملامت وي، یعنی دا د ملامتیا لایق ده چې د نبی علیه السلام په سنت باندې عمل ونه، یعنی د سنتو خلاف عمل یې کړی دی. د امام شافعي صاحب په نس باندې د سره دا نکاح شوی نه دی، او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې هغه وی دا نکاح شوی دی خو دا نکاح ښکلی نه دی، د سنتو خلاف دی. نو دا زنانه د دې سزا به دا وي چې دا به ملامت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، ځکه په سنت باندې عمل نه دی کړی. اوس نکاح کول لا فرض دی کو سنت دی کو واجب دی کو مباح دی. نو بدرې کې درې خبرې دي. د بعضو خلکو دپاره نکاح کول دا فرض او واجب دی، د بعضو خلکو دپاره نکاح کول دا حرام او مکروه دی، او د بعضو خلکو دپاره نکاح کول دا مباح دی، جایز دی، سنت دی. د کومو خلکو دپاره نکاح کول دا واجب او فرض دی چې کومو خلکو باندې شهوت دومره غلبه کړي وي چې دی وی کو چېرته د غالب ګمان دا وي چې دی وی کو زه چېرته کې نکاح ونه کومه، نکاح ونه کومه، نو زمانه به ګناه وشي، ګناه کبیره به رانه وشي، بدکاري به رانه وشي، دی غالب ګمان وي. نو که د چا ګمان داسې وي نو بیا د ده دپاره نکاح کول فرض او واجب دي. خو شرط ورسره دویم دا دی، لومبنی شرط دا دی چې د غالب ګمان دا وي چې زما نه ګناه کېږي. دویم شرط ورسره دا دی چې دی د نان نفقې قابل وي، دی د خپلې ښځې نان نفقه مهر وغیره دا هر څه ورکولی شي. نو چې دا دواړه شرطونه ورسره وي او بیا هم دی نکاح نه کوي نو دی په حرامو کې مبتلا دی. تر کومې پورې چې د نکاح نه دی کړی دی ګنهګار دی، دی په حرامو کې مبتلا دی. دویم کس هغه دی چې دی د باندې شهوت دومره غلبه کړې ده چې دی وی کو زه نکاح نه کوم زه به حرامو کې مبتلا کېږم، خو دویم شرط ورسره نشته. دویم شرط دا دی چې د ده وس نشته چې دی واده وکړي، نو د لپاره بیا حکم دا دی چې دی به مسلسل روجي نیسي. نبی علیه السلام فرمایي دی مسلسل روجي نیسي، په دې سره به د شهوت چې کوم دی کنټرول کېږي او الله تعالی به د ګناه نه ساتي. بل هغه کس دی چې دی جسمانی بیمار دی، جسمانی بیمار دی، بدن کې دومره کمزوري ده د ښځې حقوق نشي ادا کولی، نو دې سړي له واده کول حرام او مکروه دي. ځکه پورې پر دی ښځه چې کوم دی بندیوانې زمونږ خلک خو بس واده ورله وکړه، بس زمونږ کار یې واده کول دي، نور د ده کار دی کو ساتي که نه ساتي. نو ټیک ته دا خو دله واده وکړو، دله خو دې کار وکړو، خو هغه پردی لور خو د بندیوانه کړله. د هغې تپوس په ستا نه بیا څوک کوي؟ د هغې تپوس به د چا نه کېږي؟ د هغې د نان نفقې به څه کېږي؟ نو که داسې کس چې دی د ښځې حقوق دا نشي ادا کولی او غالب ګمان دا وي کو چېرې دې سړي له مونږ نکاح کړو نو دی په ګناه کې مبتلا کېږي. داسې ظالم سړی دی چې هغه پردی لور خور بیا وخي او ټکي او نان نفقه نه ورکوي، نو داسې قسمه سړي له واده کول نکاح نه کول دا چې بلکې نکاح ورله کول دا حرامو کې داخل دي چې دې سړي له څو نکاح وکړي.
موږ خلک اکثر لیوانونه وکي اکثر ایسمار لوګي ای سکیرو را نکاح ور لوګي خپل پلار مور ته پتی پدې باندې مور او پلار ګننګار دي چې دې خو ټیټ نه شهید او د ایسو نشه کې مبتلا دي اطور لبیا واده کېدل واده کول او نکاح کول حرام دي په دې ټیم ولې دا خو پردې خزر دې خو ډیک ته چې په خپل ځان باندې نه دی او تا چې ولکه متور سره بندیوانه کړی دا نو دا غي بس کیږي مونږ خو زر وایو خدای شته دی ټیک ته خدای شته دی خو خدای پاک دا دنیا دارالاسباب پیدا کړی دا توکل څه ته ویلی شي توکل دې ته ویلی شي چې یقین په الله ساتل او اسباب اختیارول دا دنیا دارالاسباب ده اسباب به اختیاره او توکل او بروسه او په الله تعالی باندې کوي د څه نه ده چې ته د اسبابونو انکار کوي اسبابونو انکار کول ګناه ده او په اسباب باندې یقین کول ګناه ده نو یقین به الله تعالی ساتو او انسان بخپل اسباب اختیاري نو د څه کس له واده کول لا حرام دي یا د څه چې دی بیمار دی جسمانی بیمار دی د خزي حق نشي پورا کولی دله واده کول حرام دي بل کس د څه دی چې هغه باندې شهوت غالب نه دی کو واده نکي نو د دنه د ګناه غالب ګمان نشته چې دنه ګناه وشي او کو واده کوي نو دا د سړی نه دی په خزه باندې به ظلم وکي بلکې د خزه نان نفقه ورکول شي ظلم په خزه باندې نه کی دا ګمان دا غالب ګمان دی او دویم دا کو چې دی واده نه کینو دنه ګناه امکان هم نشته دی یعنی دواړه طرفونه برابر دي کو واده کوي او کو نه کوي کو واده کوي نو دی ګناه نه کیږي او کو واده نه کوي نو دی ګناه نه کیږي بعض اولیاء حال وی داسي هغه دومره د الله تعالی سره تعلق وي دومره د الله تعالی سره لګیدلی چې هغه د الله تعالی نه علاوه بل تر ذهن د سره زیه هغه ته دغه وي دا اولیاء په جبه کې اولیاء مستهلکین دا چې دی روح بر لړ شي بس دا پاتې شي بیا دا مجذوبانی دی بیا مکلف هم ني لکه منصور شیخ والے چې ان الحق ناره والے چې زه حاکم نو دی د بیا د حالات راشي دی د ارزه کې الله تعالی ښکاری دومره د الله تعالی ذکرونه مجاهدی وکي چې دی د ارزه کې الله ښکاری نو دی بیا په خپل حال باندې نه وي دی بیا په خپل حددي حال بیا د لیونو وي نو بیا دی مکلف هم ني الله تعالی بیا دی نه تاسو هم نه کیږي دی ګنام بیا نه لیکلي کیږي ځکه دی په خپل هوش او خواص کې نه دی نو د خلکو چې هغه چې کوم دی د بیبي حق نشي پورا کولی یا بیبي باندې هو د څه کس چې داغه واده کول او نه کول برابرۍ کو واده کې هم ګناه نه کی واده نه کې هم ګناه نه کی نو بده کې بیا کوم افضل دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله بیا ورله نکاح کول افضل دی امام شافعی سی وینا نکاح ورله افضل نه دی عبادت کې مشغولېدل افضل دی د دې اصل مسله په دې باندې اختلاف چې امام سی وی چې دا نکاح چې کوم دا عبادت دی او امام شافعی سی وی چې نه نکاح عبادت نه دی نکاح یو عام مباح سیز دی څنګه چې خوراک او اسکاک دی امام شافعی سی وی چې خوراک او اسکاک نه په عبادت کې مشغولېدل دا بهتر دی نو دک شان دی د څنګه چې د خوراک نه په عبادت کې مشغولېدل بهتر دی نو دک شان د نکاح نه په عبادت کې مشغولېدل مطلب دا دی کنه چې مثال په تور یو سړی دی هغه وی چې زه نکاح نه کوم بس به د الله تعالی عبادت کوم ځکه نکاح کوي نو نکاح خو ځان لوي وان دی بیا به بچي او دغه تربیت او دغه پرورش او د خزه جامه او جوړه دا ډېر ران کار دی دې د بار بیا مزدوري کول غواړي او ځان بچ کم دی په تکلیف کې کول غواړي خو له به ځان نستل غواړي نو دی ویل زه آسان کار کوم عبادت په الله تعالی کوم او کنه دغه کوم نو بیا عبادت رانه پاتې کیږي نو امام شافعی سی وی چې دله عبادت بهتر دی کو نکاح بهتر دی امام شافعی سی وی دله عبادت بهتر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه د لپاره نکاح بهتر دی ځکه نکاح یوازې عام مباح چیز نه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بلکې هغه دا سنت انبیاء دی سنت المرسلین دی د ټولو انبیاء علیهم السلام سنت بلکې نبی علیه السلام فرمایي النکاح من سنتي نکاح زما سنت بلکې نبی علیه السلام یو صحابي نه تاسو کو ورته وی تا نکاح کړی دا نو هغه ورته وی نه نکاح مې نه دا کړی نو بیا ورته وی چې تا نکاح نه دا کړی نو ستا شرعي وین زشته دی چې تخپل حاجت تاغې نه پوره کی نو هغه ورته وی نه حضرت وین زمیم نشته دی نو نبی علیه السلام ورته وی د نکاح کولو وس لري طاقت تشته دی وجود دی برابر دی هغه هر څه برابر دی نو نبی علیه السلام تو فرمایل
چې ته بیا نکاح نه کوې نو ته خو د شیطان رورې. نو فقها وی چې دلته کې نبی علیه السلام د دې سړي په حال باندې خبر و، خو چې د نکاح نه کولی دی په ګناه کې مبتلا کېدو، نو د دې وجې نه ورته نبي علیه السلام سخت الفاظ استعمال کړل. دا حال د ده لپاره دغه ټیم کې نکاح کول فرض او واجب و. د دې وجې نه نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ته خو بیا د شیطان رورې، چې ستا وس شته دی او ستا چې کوم دی هر څه برابر دی، نو بیا نکاح ولې ځان له نه کوي. نو د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د عبادت نه په نکاح کې مشغولېدل دا بهتر دي. په دې کې بیا تفسیر مظهري هغه ډېره ښکلې خبره کړې ده. هغه به کو د یو کس داسې حالت وي چې د دواړه حالتونه برابري، کو نکاح کې هم ګناه دي نه کېږي، کو نکاح نه کېږي نو هم ګناه دي نه کېږي. داسې کس دی نو دی به خپل ځان ته وګوري، خو د ده غالب ګمان دی چې زه واده کوم، په واده کې چې کله په واده کې مشغولېږم نو د هغې د وجې نه زما په ذکر کې چې کوم دی خلل راځي، د الله ډېر ذکر رانه پاتې کېږي، د الله ډېر عبادت رانه پاتې کېږي، نو د ده دپاره بیا نکاح نه کول بهتر دي. او که داسې کسي چې هغه وایي زما په واده باندې په ما باندې اثر نه پرېوځي، د الله تعالی په ذکر کې زما نه څه خلل نه راځي، او د الله تعالی چې څومره ذکر زه کوم هغه به د واده نه وروسته هم کوم، دا غالب ګمان وي، نو د ده دپاره بیا واده کول بهتر دي. او دغه د عامو اولیاء الله او د انبیاء علیهم السلام سنت دي چې د هغې ودونه وو او د هغې کاروبارونه وو، خو هغې د الله تعالی د ذکر نه هغې نه دي غافله کړې. نو دا پکې لږ غونده کې تفصیل به دی کې، او نور انشاءالله ترجمه به سبا وکړو که خیر د دې آیاتونو سره د مخکې آیاتونه دي د هغې ترجمه بیا وکړو. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.